الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او پرهیزګاري هم کوي لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة دا غي دپاره خوشخبري ده په ژوند د دنیا کې او په آخرت کې هم لا تبديل لكلمات الله نه بدلیږي فیصلې د الله ذلك هو الفوز العظيم او دا لویه کامیابي ده ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا حضور تعالی دې خبرې نه خفه کوي عزت ټول د الله په لاس کې دی هو السميع العليم الله اوریدونکی دی او پوهه دی الا ان لله من في السماوات ومن في الارض ووره بشک خاص د الله د فارده هر هغه چې په اسمانونو او زمکه کې دی وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء او نه کوي تابعداري هغه کسان چې راغواړي ما سوا د الله نه شریکانان ان يتبعون د دې د تابعداري چې د الا الظن دا صرف خیال لې انهم الا يخرسون او دی صرف خواهشات او خیالونه زغلي هو الذي الله هغه ذات جعل لكم الليل لتسكنوا فيه تاسو د پاره پیدا کړی د شپه چې تاسو پکې آرام وکې والنهار مبصرا او ورځ روښانه ان فی ذلک بشک بدی کې لآیات النخدی لقوم يسمعون د پاره د هغه قوم چې اوري قالوا ويدي اتخذ الله ولدا دا الله اولاد دی سبحانه الله لره فاکر د اولادنا هو الغني هغه ته ضرورت نشتا له ما في السماوات وما في الارض دغه الله په اختیار کې دي هر هغه چې په اسمانونو او په ځمکه کې دي ان عندكم من سلطان بهذا دي سره د خپل داوی ثبوت شتا اتقولون على الله ما لا تعلمون یا وی دی په الله باندې هغه څه چې په خپل وطن پوی نشتا الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الله وی بشکا دوستان د الله هغه خلق دی چې پاغي باندې بنه په دنیا کې سیروي او نه په آخرت کې اغي پریشان شي وجه صدا زکا الذين دا هغه کسان دي آمنو چې ایمان یې راوړی دی وکانو یتقون او د دې ایمان سره دی پرهیزګاریم کوي اوس د دې اولیاء نه مقصد څه دی او اولیاء چاته ویل شي دا یو داسې مسله ده چې په دې باندې مفسرینو ډیر زیات وضاحت کړی دی چې دا ولی چاته ویل شي اخیری خبره تفسیری مدارک ولا حل په دې رئیستري چې هر مسلمان چې دی هغه ولی دی هر مسلمان ولی دی چې پس کلمه وي هغه ولی دی خو صرف مسله ده پکې لږ غونډه کې مسله ده دی په وضاحت کې او موږ به په اسانه غونډه وپیژنو مالدار زمونږ په تلفظ کې هغه چاته وي چې پیسې وسره اوس دغه پیسو به صورت اعدادي چې د مالداري 10 روپے پیسې دي 100 روپے پیسې دي लाख روپے پیسې دي او کروڑ پیسې دي پیسې ټولو سره شته خو چې چا سره 10 روپے 100 روپے یا نن سبا کو سره لاکي اته موږ مالدار وایو نو وایو ته مالدار موږ هغه چاته وایو چې هغه سره ډېرې پیسې زموږ په خیال باندې چې هغه لاکي نو پیسې ټولو سره شته خو مالدار هغه کس دی چې هغه سره ډېرې پیسې نو اولیاء ټول دي خو د ولی هغه درجه هغه چاته حاصله ده چې هغه فرزګارۍ کې سیواري مسلمان هر یو د الله ولی لیکن هغه ولی الله چې ورته وایي د الله دوست چې ورته وایي نه هغه کس دی چې هغه ډېر پرهیزګار دی نه هغه ډېر پرهیزګار چې کوم دی الله پاک د هغه مبارک خبره کوي چې الذين آمنوا وكانوا يتقون دا ولی الله هغه کس دی چې ډېر فرزګار دی ایمان یې راوړی دی او د ایمان سره ډېره فرزګاري کوي نو لهم البشرا د ده دپاره زیری دی اصل کې دا بشرا ویلی شي خوب لیدو ته او بشرا د خوب ته بشرا ځکه وایي چې دا خوب چې دی د اثر دا په بدن باندې ښکاره کېږي که چېرې دا خوب د خوشحالۍ لیدلي نو د په بدن کې تازګي دا بشرا د بشر نه دی او دا بشر چې کوم دی نه دا د پاسنۍ سرمن ده
دې ته چې کوم دی نو بشرا یا بشرا وایي مونږ وایي سوره ښکلې بشرې ده نو دا بشرا او بشرا کې فرق نشته دا بشرا دې سرمنې ته وایي نو چې کله دې خوب وویني چې هغه ښکلي مزېداري نو د ده په بدن کې تازګي راشي یا چې دته څوک وایي ته ما لیدلی وې په داسې حالت کې مې لیدلی وې چې په هغه د خلکو ته ووایه بنده پې ښکلې ښکاره کېږي مثلا تو مثلا په مونځ باندې مې لیدلی وې په حج کې مې لیدلی وې د یو عالم سره مې لیدلی وې هغه چا سره مې لیدلی وې چې د په نسبت باندې د هغه عزت سیوایي نو دې خوشحاله شي او چې کله دا خوب داسې وي چې هغه د بیانولو نی چې بایي ته چې کوم دی نو ما په عذاب کې لیدلی وې ته ما په غلا لیدلی وې نو د په بدن کې فرق راشي دې پای باندې مړه وشي نو دلته کې د پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام د چې تپوس وکړه صحابو مل بشرا حضور دا بشرا څه دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ودوي دا سوال چې د زمانه چانه وکړي دا تا ډېر عجیب سوال وکړو ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ غالبا هغه ته دا تپوس کړو چې حضور مل بشرا دا بشرا څه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ودوي دا خوب دی دا ښکلی خوب دی چې الله پاک دته ښکلی خوب وښیي ځکه چې دا خوب چې کوم دی دا د نبوت شپږ څلوېښتمه 46 برخه ده او الله پاک چې د چا اصلاح کول غواړي نو هغه ته مستقبل په باره کې خوب بیان کړي په دې وجه پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام به صحابو ته خوب په باره کې خاص هدایت ورکول چې دا خوب به ګورې هر چاته نه وایي او امام ابن سورین دا هغه مشهورتیا هغه صرف په دې کې ده چې هغه د خوبونو چې کوم دی نو تعبیر ایستونکی و تعبیر الرؤیا د هغه داسې کتاب دی چې هغه تر اوسه پورې د هغې توړ پیدا نه شو نو زمونږ په دین کې د دې خوب یو ځان له خپله حیثیت دی او اهمیت دی په دې وجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ووایي چې لهم البشرا نه د هغه د مستقبل هغه ښکلي خوبونه مقصد دی او دلته کې خوب چې کوم دی په منزله د زیری دی الله وایي د دې دپاره زیری دی فی الحیات الدنیا په دنیا کې د څه زیری دی الله بوله عزت ورکړي الله به د خلکو په ذهن کې ډیر زیات په اعلی مقام کې ځکه چې بعضې وخت کې یو بنده هغه ته بنده اریانی چېرته د دې خلکو ولې د سره دوره مینه ده دی خو مالدار نه دی د ده خو څه خاص باډي نه ده د ده خو څه خاص خاندان چې موږ په دنیا کې وایو نه دی او دی دومره زیات او د شکل نه ښکلی نه دی بیا ولې د خلکو د سره دومره مینه ده الله وایي دا ول زه پیدا کوم دا چې کوم دی نو لهم البشرا فی الحیات الدنیا دا د پرهیزګارۍ هغه نښه ده د په مخ کې هغه نور راشي الله پاک وایي په دنیا کې هم د ده لپاره زیری دی وفي الآخرت او په آخرت کې هم د ده لپاره زیری دی چې دی د الله پاک په نیکانو بندګانو کې دی دی د الله پاک په هغه بندګانو کې دی چې الله به په انعام کوي انعمت علیهم واله کې راغی الله وایي ولا يحزنك قولهم اے پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام تعالی ردی نه خپه کی د دې خبرې د چا د دې مشرکانو منافقانو او د يهوديانو د مدینه خبرې د تا نه خپه کی پس باندې چاغي تا باندې قسم خندنی کوي اغي تا ته لسانی او یدی دا تکالیف رسی کله لاسونه کې دي شي د لاسو در رسی کله جبې نه کې دي شي د جبې در رسی چې څه طریقه کې دي شي نو کوي کله وی دی جادوګر دی کله وی ساحر دی کله وی نعوذ بالله کاذب دی کله وی مجنون دی نه پوهیږي کله وی جادوګر دی او کله وی دی کون دی خبره نه اوري چې کومه د اغینه کې دي شي تا ته په درد ضرور سي تا ته درد خبرې کوي ان العزت لله جميعا عزت الله په لاس کې مخلوق نه چاله عزت ورکولی شي او نه ذلت ورکولی شي دا عزت او ذلت دا دواړه د الله په لاس کې دي هو السميع العليم هغه اوریدونکی دی دا ارس هغه اوري هغه نوټ کوي علیم او پوهه دی یو خاص وخت ولا مقرر کړی دی الا وره ان لله من في السماوات ومن في الارض بشکه د الله په اختیار کې دی هر هغه څه چې په اسمانونو او په ځمکه کې دی دا دی چې ولا اختیارات جوړ کړي دي چې دی د دې ذمہوار دی او دی د دې ذمہوار دی او دی دا کولی شي دی هغه کولی شي په دنیا کې هیڅ څوک د چا ذمہوار نشي اخیستی ژوندی نشي اخیستی نو مړی به سوالي وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء او هغه چې دی تابعداري کوي او رابري ما سوا د الله نه شریکانان ان يتبعون الا الظن دا دې سي تابعداري کوي صرف د خپل ګمان دا د دې ګمان دی دا د دې خیال دی ګمان څه ته وایي خیال ته وایي دی وایي کیدی شي داسې یي انهم الا یخرسون الله وایي داسې نشي کېدی دا دی چې وایي چې لکه
د هر یو قبیلې خپل خپل خدای، د هر یو قبیلې خپل خپل مربي، هر یو مربي ویلی شي پرورش کوونکي ته، او هر یو خپل خپل شفاعت کرو چې دی به شفاعت کوي د چا دپاره فرشتې، د چا دپاره پیریان، د چا دپاره شریکانان بوتانو، د چا دپاره عزیر علیه السلام او د چا دپاره عیسی علیه السلام. الله پاک وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دی نه دي یخرسون خو اټکل چلی اندازې لګي. اصل کې حرص چې کوم دی نو ویلی شي علی الحرص قادرین، دا چې کوم دی نو په اخري صورتونو کې په یو صورت کې الله پاک وی وویل هغه کسانو چې موږ په دې میوې شکولو باندې بالکل قادر یو. اصل کې دا یا حرص چې کوم دا د حرص نه وتري، او حرص ویل شي هغه چا ته چې هغه د باغونو اندازه لګوي چې په دې کې به څومره میوې، ځکه چې میوې خو څوک شمارلی نه شي، نه په تعداد باندې نه په کیلوګانو باندې. یو سړی چې باغ خرڅوي نو د هغې دپاره خپل اندازه لګونکي ماهر وي، نو چې هغه راشي لکه څنګه چې یو زمیندار چې کوم دی نو هغه ټانټې علي یا بوس علي، نو هغوی به ځمکه څومره ده، دومره ځمکه ده، بس به دا به دومره وي، نو هغه د هغې اندازه لګولي. دغه شانتې هغه د هغه میوو اندازه لګوي چې بایي په دې ونو کې به چې کوم دی نو په دې کې دومره میوې دي، په دې ټولو کې به اندازتن دومره میوې د دې دومره قیمت دی. لکه چې ته یو ډکي اخیستونکي هغه خپل پټي ته بوځي او هغه پټي ته وګوري، هغه ویره په اندازه باندې دومره دومره منه او په دې کې خشا کي. ما خپل چې کوم دی نو مقتدیانو کې یو بوتل و باجوړی کاکا ما اونې خرڅولې، ما ورته ویل زما دا زمیندار چې دی ما سره زیاتېږي، ځکه چې په خپله باندې اونې علي او خرڅوي، ما له د دې اندازه ولګوه. هغه چې وګرځېد نو ما ته یې ویل استاد دې کې تقریبا 100 منه خشات دی، او هغه چې هغه خرڅ کو ما ته نه تپوس کو نه هغه وی چې هغه وړو نو زمانه په من باندې واغستو شهر بس موږ به من چې کم دی من په اندازه باندې وړو نه پاږي کې چې دا تقریبا چې کم دی نو 102 103 من خشب او هغه صرف اندازه لګولې وا نه. الله وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دی اندازې دی اندازه کې می خبره کوله الله پاک وی دا دی اندازې دی سي اندازې دی چې دی ذمہوار دی دی بچ کم دی نو الله پاک په نسبانی زمونږه شفاعت کوي او الله نعوذ بالله مجبوره کوي چې هغه اومني. الله وینا درې چنه مجبوره کیږم. هو الذي ولي زکه چې الله هغه ذات جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، هغه ذات دی چې شپې جوړه کړې ده لتسكنوا فيه چې تاسو پکې آرام وکړئ. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا، دا خوب استاسو د پاره د آرام ذریعہ جوړه کړې ده او د شپې ستاسو لپاره فرده جوړه کړې ده. الله وی انسان لالچی دی، زما دا بدن چې ما د خپل عبادت د لپاره ورکړی دی په دنیا کې خرج کړي او چې څومره ډیر خرج کړي دومره زما د عبادت نه سیوا وباسي. لکه نن ورځ یو سړی ترې شروع کړي بیا جومات ته راځي، اوس یو څو ورځې بیا وایي استاد جي بس یو څو ورځې دي بس ترې شری به ختم شي نو بیا به ورپسې تماکو شروع شي نو بیا راتلی شي نشي راتلی بیا که استاد جي د سارې مالې په موس کې صورت لغون ته کې وګرځي یاره استاد جي کوم ځای کې د تماکو پاڼه کړې ده استاد چې پاڼه یې کړې پته به یې لګېدلې وه. نو الله پاک وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې وجه ما دله د شپه د آرام دپاره پیدا کړه کړه د خوښۍ که ناخوښۍ دې پکې آرام کوي. او بل د آرام یو بله وجه ده هر یو شیز پکې آرام کوي نو په دې وجه دې آرام کوي. اوس انسان خو پکې آرام کو ځان له یو ټایم مقرر کړو، خو دا ځناور د ګیدړان او د سپي پیشوګان بچاغلی کول نو چې د سره خوا کې شور شرغبې دي آرام کولی شي. الله وي هر یو څیز باندې آرام راولم که خوښۍ که ناخوښۍ بس هغه وده کېږي. الله وي دا پې زما احسان دی چې دې زه بیا تازه کړم د څه لپاره والنهار مبصره ورځ مې وله روښانه پیدا کړې ده. وجعلنا النهار معاشا هغه د معاش دپاره ده چې دې پکې بیا تر تازه شي خپل حلال رزق پسې وځي. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بېشکه په دې کې نښې شته خو دپاره د هغه قوم چې هغوی اوري د الله پاک نصیحت اوري. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنی، دی الله لره اولاد جوړي. بني مدلج قبیله وه په مدینه کې او هغوی به وي د الله پاک نعوذ بالله د الله پاک اولاد دی او داسې اولاد یې نه دی چې پیدارې دی. دا دعوه به یې نه کوله وایي به الله متبنا نیسلی دی. متبنا ویلی شي په زوی باندې نیسلو ته چېرې دا پلانکي دی پلانکي په زوی باندې نیسلی دی. نو بیا عیسی علیه السلام په زوی باندې نیسلی دی. د عیسی علیه السلام سره یې ډېره مینه ده د مخلوق دپاره چې مخلوق کې دا زما ډېر زیات خوښ دی نو زما دا مخلوق چې ده سره مینه کوي نو زه به هغوی سره مینه کوم. د دې دیوبند په تاریخ کې راغلي یو مولانا صاحب خپل کتاب لیکلی دی، مولانا صاحب نوم زما ذهن نه وترې. هغه وایي یو انګریز یو ورځ یو دغه راګیر که یو طالب علم یو طالب او هغه ته وی
ته ماته دا ثابته کړه چې د الله پاک زوی نشته. زه ته دا ثابتوم چې عیسی علیه السلام یې زوی دی. نو هغه ورته دلایل وی خو چې یو سړی تا ته چې کوم دی نو هغه سره د پړې نه پړه نه مني نو ته به یې څنګه پړه کوې؟ یو سړی اصولي نو ته به په اصولو پوهېږي، چا بې اصولي نو په اصول به څنګه به یې پوهې؟ بس اخر دا چې هغه طالب استاد یې وي غلی کو. نو وي خوا کې یو کولال کاکا ناست و، یا ورته چې استاد جي دې ما ته پرېږده، دې جټ ته لکه زما په شان دی، د خو علم نه دی کړی، ته خو ورته ثبوتونه او دلایل ویې دي، په دلایلو نه پوهېږي، ما ته پرېږده چې زه په خپل جټکانه انداز کې پوهېږم. وی هغه ورته وایي چې هسې ته وایې چې د الله پاک زوی دی که نه عیسی علیه السلام؟ بیا ورته وایي چې او وایي چې د الله پاک به څومره عمر وي؟ بیا هغه ورته وایي چې د الله عمر چاته معلوم دی؟ وی ورته وایي چې 100 کاله به وي؟ بیا ورته وایي چې نه ډېر دی. وایي چې 1000 کاله به وي؟ وایي نه ډېر دی. وی 1 لک کاله به وي؟ وایي نه ډېر دی. نو په دې دوره موده کې د الله پاک ایله یو اولاد دی. زما 80 کاله عمر دی او زما لس دی، او ته وایې چې زمونږ الله دومره قدرت لري او د هغوی له په دې دوره کلونو کې یو اولاد دی. دا خو تا هغه له غیب بیانې، غلی شه توبه وباسه. که د هغه اولاد وي نو هغه به په لکونو کې نه به کروړونو کې وي، ځکه چې هغه طاقتور ذات دی او دا دومره بې اندازې عمر یې دی چې تا ته عمر نه دی معلوم، او ته وایې نه په دې دوره عمر کې د هغه یو اولاد دی. ته ډېر سپکاوي کې د خپل خدای که ستا خدای بلي، دا خو د هغه له غیب بیانې، غلی شه. وایي هغه سر ښکته کړه. وایي هغه ته وایي چې جټانو سره به جټان پرېږدي. نو الله پاک وایي اتخذ الله ولدا سبحانه، الله له د اولاد نه پاکي ده. ولې؟ اولاد خلک د څه لپاره غواړي؟ یې د عزت لپاره غواړي، یې د ذلت لپاره غواړي، د دوه څیزونو لپاره غواړي. د عزت لپاره د دې غواړي چې یاره چې کوم زمانه پس به دې زما نوم روښانه کړي، عالم به شي، لیډر به شي، یو ډېر لوی سړی به ترېنه جوړ شي، پیر به شي، ولی به شي، انجینیر به شي، ډاکټر به شي، زما نسل به نه ختمېږي. او د ذلت دپاره یې غواړي چې یاره زه کله کمزوری شم. ذلت یوازې دې ته نه وایي چې یو سړی بې عزته شي، کمزوري کېدو ته وایي چې زه کمزوری شم، زما د کمزورۍ په وخت کې به دې زما په کار راشي. نو الله ته نه د نور اوچتېدو ضرورت شته، ځکه چې هغه اوچت دی، نه ورته راښکته کېدو ضرورت شته. بل دې چې کوم دی نه اولاد د دې دپاره غواړي چې په دې اولاد باندې به زه مضبوط یم، د دې په وجه باندې به زما خانداني پوزیشن ښي، د الله نه څوک مضبوط نشته. بل د دې دپاره غواړي چې زما میراث ورته پاتې شي. وایي بل ته پردي سړي ته به پاتې کېږي چې زما خپل اولاد وي، هغه ته به پاتې کېږي. الله وایي هو الغني، الله د دې څیزونو نه غني دی، بې پروا دی. ولې؟ له ما فی السماوات و ما فی الارض، دې به د ټوکرې ځمکې دپاره غواړي او د الله دپاره ټول کائنات دی چې څه په اسمانونو کې دي او څه په ځمکه کې دي. ان عندکم من سلطان بهذا، دې سره په دې خپله دعوه باندې څه ثبوت شته؟ نعوذ بالله چې دې وایي الله لره اولاد دی، څه ثبوت دی ورسره؟ اتقولون علی الله ما لا تعلمون، یا په الله باندې بې بنیاده خبرې کوي. الله پاک وایي چې د اولاد دپاره د کومو مجبورو په وجه د اولاد ضرورت دی، پای کې د الله یو مجبوري نشته که په انساني عقل یې والې. نو بیا به دې ماله دا ثبوت د کوم ځای نه راوړي چې دې الله لره اولاد ثابتوي؟ الله لره اولاد نشته، دا د دې د ذهنونو اعتراض ده، دا بېوقوفان دي. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هغه کسان چې ایمان یې راوړ دی او فرهیزګاري کوونکي دي، لهم البشرا فی الحیات الدنیا، د هغوی دپاره زیری دی په ژوند د دنیا کې، وفي الاخره، او په آخرت کې هم لا تبدیل لکلمات الله، د الله پاک فیصلو کې تبدیلي نه راځي. ذلک هو الفوز العظیم، او دا زیری لویه کامیابي ده. ولا یحزنک قولهم ان العزة لله جمیعا، حضور تعالی د دې خبرې نه پریشانه کوي، عزت ټول د الله په لاس کې دی. هو السمیع العلیم، الله اوریدونکی دی او پوهه دی. الا وورې ان لله، بېشکه د الله په کابو کنټرول او اختیار کې دي، من هر هغه څیز فی السماوات و من فی الارض، چې په اسمانونو او په ځمکه کې دي. وما یتبع الذین، او تابعداري نه کوي دغه خلک، یدعون من دون الله شرکا، چې ما سوا د الله نه شریکانان غواړي. ان یتبعون، دی تابعداري کوونکي دي، الا الظن، د خپل خیال، و ان هم الا یخرصون، او اټکل لګونکي دي. والذي الله هغه ذات جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، ستاسو دپاره شپه جوړه کړې ده چې آرام پکې وکړئ. والنهار مبصرا، او ورځ روښانه د معاش دپاره. ان فی ذلک لآیات، په دې کې نښې شته، لقوم یسمعون، دپاره د هغه قوم چې اوري حق.
قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه دی وی الله لره اولاد دی، الله لره فاکر د اولاد نه، هو الغنی الله بے پروا دی، له د الله د پرما هر هغه سیز دی فی السماوات و ما فی الارض پس مانونو او پس مکه کې دی. ان عندکم من سلطان بهذا دی سره په خپل دعوه ثبوت شتا، اتقولون یا دی وی علی الله په الله باندې ما هغه خبر لا تعلمون چې بی بنیاد ده. الذين آمنوا وكانوا يتقون هغه کسان چې ایمان یې راوړ او پرهیزګاري کوونکي دي، لهم البشرا